محترم مسلمانانو خویندرونو سبا نهم د محرم دی دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک استاسو تمام مشکلات دا به ختم کی ورسره الله پاک استاسو تمام حاجتونه دا پوره کی دغه رنګ استاسو پزړونو کم خواهشات دي ارمانونه دي دغه رنګ بتا سبحانه قرضونه دي ان شاء الله العزیز الله پاک استاسو ټول مسلې دا به ختم کی ورسره دیم خبردار چې نهم د محرم کله دی لسم د محرم کله دی دا رنګ یو لسم د محرم کله دی آیا د محرم روزه موږ نیولې شو کو نشو نیولې یو روزه نیول دی یا د روزه نیول دی آیا په حدیثو کې د ریزه ثواب شته یا نشته آیا نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د محرم روزه نیولې وی یا نوی نیولې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم یو روزه نیولې و یا دو روزه نیولې وی د لسم محرم روزه د موږ ولې نسو صحیح حساب کتاب دی مکمل تفصیل ډیټیلز تاسو پر کلپ کې درکوم محترم مسلمانانو خویندرونو لسم محرم د ډیر زیاته یو ناشنا او ډیر زیاته عظیم شان ورځ دا تیر شوی ده الله پاک حضرت موسی علیه السلام او دغه چې کوم قوم دی د فرعون د شر او دغه د ظلم نه الله پاک ډیر اخلاص کړی نو بنی اسرائیلو د شکریا په توګه باندې دغه روزه د نیوله نبی کریم صلی الله علیه و وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې موږ بل لسم د محرم روزه نیسو او څوک چې دغه روزه ونیسي د یو کال ګناهونه دا وت الله پاک معاف کوي د دوه جهانو سردار د لسم د محرم روزه ونیوله صحابه کرام او ته فرمایل د الله رسول منګم د روزه نیسو او دغه رنګي کم چې يهوديان دي هغه نیسی د دوه جهانو سردار ته فرمایل صلی الله علیه و الیه وسلم وکال ز ژوند دیما نهم یا لسم د محرم د بزرو جنې سم مطلب کله به درو جنې سما يهوديانو سره مشابهت داران شي روزه ول نیسو هغه مونږ ویلي زکه چې يهوديان نسی نو مونږ وی موسی علیه السلام ته ډیر نږدې د چانه د يهوديانو نه او موسی علیه السلام زما رور دی او زبا سکوما دا روزه دا وزنی سما نو تاسو ګوره دورځي نبی کریم علیه السلام روزه دونی ولی دغه رنګ محترم وکال نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا پاتشو صحابه کرام په دیوانی عمل دا وکړو بل خبر دا چې روزه نیول لږ کم ثواب دی د یو کال ګناه الله پاک د انسان ته معاف کوي او دې سره سره په دې ورځ باندې ذکر کول وظیفه کول د هغه ځان نشان دی استادو مسلې مسائل وی تاسو لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله او حسبنا الله ونعم الوکیل تاسو نهم او لسم د محرم باندې شروع کړئ ان شاء الله العزیز کامیابی دا واستاسوي حاجت بری پورا کیږي مشکل به ختميږي مال او دولت دا الله پاک تعالی به انتها درکو ډیر زیات به درکړي کوشش وکړئ محترم وظیفه په خپل مو کې مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک مو خوشاله احوال ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته